کله چې انسان وفات شي نو د دنه چې کم مال پاتې شي د نقد روپو په شکل کې وي یا د جایداد په شکل کې وي یا د موټر او د نورو سيزونو اشیاء په شکل کې وي نو دې پسې څلور قسمه حقوق متعلق شي. شریعت په دې معنی څلور قسمه حقونه لازم کړی دي او هغه حقونه ترتیبوار په د وارثان د دې سړي د مرګ نه پس ادا کوي. اولنې حق يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غیر تبذير ولا تخطير. انسان وفات شو ددن کم مال پاتې شي په دغه مال کې به اول د کفن دفن خرچه روجه کړی شي. د په کفن باندې چې څومره خرچه راځي د دفن کولو پورې دا ټول به د مال نه روجه کړی شي هغه خرچه به ادا کړی شي. کفن کې به شرعي اصول دا یاد ساتي چې د سړي د پاره مسنون کفن درې کپڑے دي، ازار او قمیص صادر. دا درې کپڑے دا د سړي د پاره کفن مسنون دي او د ښځې د پاره 15 کپڑے شرط دي، ازار، قمیص، صادر او سربند او بل سینه‌بند. دا 15 کپڑے دا د ښځې د پاره کفن مسنون دی. حق ته د مسلمان چې په دغه انداز باندې د کفن ورکړي شي. اوس کفن کې نه به د اسراف نه کار اخلو او نه به د بخل نه کار اخلو، نه داسې کفن چې هغه کپڑا ډیره انتهایی قیمتي په زرګونو روپۍ په ورکړي شي، دې تم ضرورت نشته. یو کفن په 2000 روپۍ ملاویږي خپل نو په 10000 اغستو ته ضرورت نشته، یا دا غینم اعلی کفن په 10000 روپۍ اغستل پکاري نو په 20000 او په 10000 اغستو ته ضرورت نشته. د خپل حد نه اضافه کول دا اسراف کې راځي او نه به دومره بخل کې چې یو ښه کفن په 2000 په 3000 ملاویږي او ته 500 روپۍ والا کفن وروړي. نو شریعت اصول دا دی نه ډیر زیات اسراف نه ډیر زیات بخل، بلکې درمیان کې بس د سړی حیثیت ته وګوره اب کشان کفن وروړه. نو اولنې حق دله به کفن دفن ورکړي شي. حدیث مبارک کې راځي کله چې مصعب ابن عمر رضی الله عنه وفات شو نو دغه په من کې صرف یو صادر عجیب خلق او صحابه مال جمع کړي نه دي زمون پشان چې وفات شو نو دغه په من کې یو صادر او داسې صادر لو غطى رأسه بدا رجله کو سر به په ولا پټولو نو خپې به ښکارې دي او کوله خپې به په پټولې نو سر به ښکارا کېدو. دون یو مختصر او وړو کې صادر نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل غطوا رأسه وجعلوا على رجليه من الازخر. دا سر په ور لپټ کې به صادر باندې او پخپو باندې ولا ازخر پانه واچوي او بدغه کې دا صحابي به وړو کې شان کفن کې دفن کړي شو. معلومی کې دا چې کله انسان وفات شي نو د اولنې حق په موږ دا سودا دی چې موږ له د کفن دفن تنظیم. دویم حق د مړی دا دی ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله. کفن دفن باندې چې څومره خرچه وشو دا غینه باقی